اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. د امام معرفت حوالی سره نن ایمو تاسو دا دویم درس دی. بحار الانوار جلد نمبر 23 کې دغه روایت نقل شوی دی چې امام حسین علیه السلام خپلو اصحابو مجمع ته دا ارشاد وکړلو. مولا وویله چې ای خلکو، الله خالق نه دی پیدا وکړي مګر دی مقصد دپاره چې هغوی الله وپېژندي، وی هغه پېژندګلي حاصله کړي، وی هغه عبادت وکړي. خو چې کله خلک د الله عبادت وکړي، یغ عبادت برکات سره غیر خدا عبادت نه بېنیازه شي، یعنی وشه نور هغه څوک چې هغه اصل کې خدایان نه دي چې هغوی دپاره دوی عبادت کوي، همیشه یې هغوی پیروي کوي او هغوی به یې پرېږدوي، هغوی نه بېنیازه شي. نو مجمع کې یو صحابي ورته پاڅېدلو، یو کس ورته پاڅېدلو، ورته یې چې مولا د خدای معرفت دا څه شی دی؟ د خدای معرفت دا چی دی چې دا د خدای معرفت باندې دومره زیات تاکید شوی دی؟ نو مولا ده ورته یې چې هرې زمانې چې څومره خلک دي هغوی ته پکار دی چې خپل وخت امام معرفت حاصل کړي او هغه حکم باندې عمل وکړي. نو دغه روایت نه موږ معلومه شوله چې د خدای معرفت چې کوم دی دا د امام معرفت دی، یعنی امام معرفت چې څوک حاصل کړي هغه داسې وایي چې خپل الله معرفت حاصل کړلو. دې نه علاوه موږ سره یو دویم روایت دی چې دا کمال الدین کې لیکلی دی. اباند نمیږي، اباند یې چې یوه ورځې باندې ما امام جعفر صادق علیه السلام نه سوال وکړلو، مولا یو داسې سړی دی چې هغه سره یې ټولو ائمه و معرفت ورسره دی، ټولو اهل بیت و معرفت ورسره دی، خو صرف خپل وخت امام معرفت ورسره نشته دی. مولا آیا هغه مؤمن دی که نه دی؟ چې مولا د ما ته چې نه هغه مؤمن نه دی، چې کوم انسان سره یې ټولو ائمه و معرفت ورسره وي خو خپل یې وخت امام معرفت ورسره نشته دی، دا مؤمن نه دی. اباند یې چې مولا نه ما بیا پوښتنه وکړه، مولا آیا مسلمان دی که نه دی؟ چې مولا د ما ته یې چې مسلمان دی خو مؤمن نه دی. نو معلومه شوله چې هر یو مسلمان هم مؤمن نشي کېدلی، بلکې مؤمن هغه دی چې هغه سره یې خپل وخت امام معرفت حاصل وي، هغه سره خپل امام وخت معرفت ورسره وي. نو موږ تاسې ته هم پکار دی چې خپل وخت امام معرفت حاصل کو. ویلی چې کوم انسان سره د خپل وخت امام معرفت نه وي ورسره هغه مؤمن نه دی، صرف مسلمان دی. نو هر یو انسان ته پکار دی چې ځان مؤمن جوړ کړي. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.